اللهم اجرني من النار. و څوک چې دا دعا د سار درې شپه اوه کرته وي او د ماښام اوه کرته وي، الله رب العزت به د جهنم نه ور نه ساتي. الله رب العزت به د جهنم نه ور نه ساتي. او دا ما تاسو ته دا ووایي چې دا د ابو داود شریف حدیث دی او دا ثابته ده. بعضې دعاګانې داسې وي چې هغه څوک داسې وایي لکه ته به دا 15 لاک پیرې وي ته د ورځې دونه وایه، نه ثابت نه. یا مثال هسې به چا مجرب عملیات یو چاته یو بزرګ په تجربه کړي، خو لکه دا ثابته ده، دا چاته ما تاسو د یو بزرګ کیسه ونه کړه، بلکې دا پیغمبر فرمایي او د ابو داود شریف حدیث دی. اللهم اجرني من النار، چې د سحر یې وکرته وي او د ماښام یې وکرته. بس کوشش کوي چې د سحر مونځ چې وکړي دا یې نه باندې وایي او د ماښام مونځ چې وکړي دا یې نه باندې وکرته وایي، نو الله رب العزت به د جهنم نه ورنه وساتي. خو دا خبره یاد ساتئ، دا دعاګانې چې کوم په روایتو کې راغلي دي که نه ثابت دي، دا ویل پکاري. هغه شی یعنی چې کوم نه ثابتو زه ټیک ته چې هغه به مجرب عملي مثال چا په تجربه کړي، لکه مثال یو دعا ده چې هغه په حدیثو کې ثابت نه ده، خو لکه اس یو بزرګ چې دی هغه به ویل او هغه ته په الله سره ورکړي دي، بس هغه لیکلي ده په کتاب کې هغه بیا. نو زه وایم چې په دغه دعا په ځای باندې کو ته هغه دعاګانې وي کوم چې په احادیثو کې ثابت دي، نو دا به ډېره ښه، دا به ډېره ښه. دا یاد ساتئ غوره ښه، ځکه چې کوم په حدیثو کې ثابت ده، خو نبی علیه السلام پیغمبر صحابو ته ښودلی دی که نه، نو چې صحابو ته یې ښودلی دی نو ته یې هم ووایه، نو چې ته په هغې باندې عمل کې دا به ډېره بهتري.